بچي دا یو ساتو ما زوی داسې پرېښ او بیا رالم داسې زوی له دا هم د الله یو شان و. دا زما دا زوی چې زه به د ده په باره کې تاسو ته څه ووایم، خو دې د سهارې چې کله ملا بانګ وي دی مونځ له لړو بیا یو اجمل بابو نوم و د هغه قبر یې وکنسته و. د قبر نه چې څنګه راغی روندار ورته وایي چې اوس کا ورته وایي بابي زه لږ ورزش کوم خو جمع و پرده را ځوړنده وه، زما او د ملاقات په دې وخت کې ونه شو. زه لړم خپل تاریخ لا او دې داسې بار لړ په پولو باندې ګرځېده ورزش یې کوو او ما هلته کې جج ته خپل درخواست کېښودو چې څنګه مې درخواست کېښود یو کس راننوت وي عظیم الله، ما ورته وایم عظیم الله زه یم، وایي تا پسې کور نه ټلیفون دی. بچي دا یو ساتو چې ما زوی داسې پرېښ او بیا رالم داسې زوی له دا هم د الله یو شان و. خو د ده نه پس زما ژوند هېڅ ژوند نه شو او الله دې پس له دې نه ښه کړي. خو د په خپل ژوند یا په خپله ښځه ما الحمدلله په ډېر مینه باندې ښځه کړې ده، خو زه د ښځې په ژوند باندې پوه نه شم. دومره دردمن کړم د دې بچي چې داسې نیک عمله بچی زما 4 بچي له خیره نور هم دي، خو داسې بزرګ انسان پکې ما نه و لیدلی چې د د ژوند هر یو مرحله ډېره قیمتي وه، هر یو الفاظ د جي په کور کې ګانه نه پرېښوده. که چې د مور سره به زنانه پالتو څه خبره خو بیا وځه د کور مور ته به ته هم ورسره وځه، داسې پیدایشي بزرګ غونته کې و. خو چې دی تل ما د خپل ژوند خص ژوند نه ښکاري.